सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 145। सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 145। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन वअमुर क़ौमक यअख़ुज़ू बिअहसनिहा सउरीकुम दारल फ़ासिक़ीन। सअस्रिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा व इन यरौ सबीलर रुश्द ला यत्तखिज़ूहु सबीला व इन यरौ सबीलल गय्यि यत्तखिज़ूहु सबीला। ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين। والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. सूर आराफ नहम सिपारा आयत नंबर 145। अल्लाह फरमाई वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै। अल्लाह फरमाई वकतबना लिकुमुंगा फिल अलवाहि लहू दद पारा पिल अलवाहि प तख्तों की
من کل شیء د هر قسم ضروری واعظ، موعظتن د هر قسم ضروری واعظ، و تفصیلا او تفصیل لکل شیء د هر ضروری حکم. اوس دې ځای کې د الله فرمایي وکتبنا له، مراد د دې نه تورات ته چې دا په تختو لیکل شوی نازل شوی و، لیکن د هغې تختو شمار او جنس په صحیح روایاتو کې هغه معلوم نه دی، او په دې کې باس کول چې دي دا عبس کار دی چې دا څومره تختای وي، سوره تختای وه او تعداد یې څومره و، نو د تختو شمار او جنس چې دی نو دا په صحیح روایاتو کې معلوم نه دی، او پای کې باس کول چې دي دا عبس کار دی. فرمای من کل شیء د هر قسم شینا، یعنی هر هغه شی چې هغه دی د پاره ضروری و. و موعظتن مراد د دې نه زجرونه او تخویفات وغیره دي. و تفصیلا د دې نه مراد احکام د تورات دي. د الواح و تفصیل هغه بعض مفسرینو هغه ذکر کړی چې الواح یعنی دا د څه شي نه جوړو، بعض وایي چې دا د زبرجدو نه یا د زمرودو نه یا دا د بیرو چې دی نو د هغې تختې وي، خو لیکن په دې کې صحیح روایت سره دا څیزونه چې دي نو دا معلوم نه دي. الله فرمای باحسنها، دا اضافت بیانیه دی، یعنی ټول احسن دی یا اشاره ده چې احسن عظیمت ته ویلی شي، او حسن چې دی دا رخصت ته ویلی شي. باحسنها دا عظیمت ته وی، او حسن چې دی نو دا رخصت ته وی. نو الله فرمای فخذ پس اونیس بقوت، دا په کلک قوت سره، وامر حکم کوا قومک قوم خپلتا، یأخذو چې عمل کوي باحسنها په ډیر ښایسته خبرو باندې. سأریکم دار الفاسقین، زرد چې وبخیم تاسو ته ملک د نافرمانو. دار الفاسقین د دې نه مراد یا خو ځمکه د شام ده چې پای کې جبابره اوسېدل، یا ملک د مصر دی، او یا د دې نه مراد جهنم دی. پرز د قیامت با پرستنه توجیه سره خطاب دی مخالفت کوونکو ته د کتاب الله، چې هغوی د کتاب الله مخالفت کړی دی، او په دې معنی سره دا تخویب دی، او مخکنی معنی سره دا بشارت دی. الله فرمای او بخیم تاسو ته ملک د نافرمانو، یعنی بادشاہی او کور د نافرمانو. او بیا ورپسې آیات کې فرمای ساصرف عن آیاتی الذین، یعنی الله فرمای خامخا اړوم بز آیاتونه، یعنی ساصرف عن آیاتی الذین، آیت نمبر 146، خامخا اړوم زه د آیاتونو خپلو نه هغه کسان یتکبرون چې هغوی تکبر کوي فی الارض په ځمکه باندې بغیر الحق په ناحقه باندې. مخکې آیات کې ترغیب ذکر شو د پاره د عمل په تورات باندې، په دې آیات کې زورنه ده د پاره د هغه چا چې هغوی د الله تعالی د کتاب نه مخ اړونکي دي. د دې وجې چې دوی کې ضد او عنادو او وروستو جملې دلالت کوي د دوی په عناد کولو باندې، نو دا آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې د چا په زړه کې څه تکبر وي نو هغه د پوهې د کتاب الله نه هغه محرومه وي. او علماو بیا د هغې چې دی 9 صفات ذکر کړي دي چې هغه منع کوونکي دي د پوهې د قرآن نه. او هغه 9 صفاتو په الاتقان کې چې کوم دی علامه سیوطي رحمت الله علیه، او په البرهان کې په صفحه نمبر 180 باندې علامه زرکشی،
او په الاتقان کې په صفحه نمبر 232 باندې علامہ سیوطی رحمت الله علیه په دویم نمبر جلد کې هغه ذکر کړی دي. نه فرمای عن آیاتی دلیلونه د وحدانیت او آیاتونه د تورات او د قرآن مراد دي. نو فرمای سأصرف عن آیاتی الذین خامخا اړوم زه د آیاتونو خپلونه هغه کسان یتکبرون چې هغوی تکبر کوي فی الارض په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه عن آیاتی. نو دلیلونه د وحدانیت او آیاتونه د تورات او د قرآن مراد دي. سأصرف یعنی د فهم د قرآن نه منع کول په سبب د ختم او د طبع سره، یعنی مطلب دا دی چې د مهر سره الله تعالی مهر وی په زړونو د دوی باندې. بغیر الحق مراد د دین باطل دی، یعنی په دین باطل سره تکبر کوي او دا اشاره ده چې تکبر بالحق جایز دی، یعنی تکبر د اهل حق په اهل باطلو باندې دا جایز دی. او بعضی مفسرینو ذکر کړی دي چې یو مشهور متل دی چې تکبر په مقابله د متکبر کې دا صدقه ده. تکبر په مقابله د متکبر کې دا صدقه ده. نو الله فرمایي یتکبرون فی الارض بغیر الحق، تکبر کوي دی پزمکه، یعنی پزمکه باندې بغیر الحق پناه حق. وان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها، او که اویني دی هر قسم معجزه نو ایمان دا نه راړي. وان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها، الله فرمایي چې کچری دی هر قسم هغه دی ته معجزات ورته اوخه خو په دی کې چې دینو اعنات پروت ته او الله دی ته چې دینو توفیق د ایمان نه ورکي، دا د خیر نه محروم شو. او بل دار په دی باندې مهر د جباریت ولګید، نو دی هر قسم معجزي اویني خو ایمان په نه راړي. او بیا فرمای وان يروا سبيل الغي يتخذوه وان يروا سبيل الرشد، او که اویني دی لار د هدایت لا يتخذوه سبیلا، نو ننیسی آغا لار د پارا. مطلب داره که دی د هدایت لار عمومی بیام چې دی نو دی پاغی باندې زینا. نو شاعر وی نصیحت پا عاشقانو اثر نکړي، گنی یاد راته ډیر د عشق مسلې دي. دی تکته ارسوخه دی پاغی باندې نه پویږي. الله وی وان يروا سبیل الغی، او که اویني دی لار د گمراهی یتخذوه سبیلا، نو نیسی دی آغا لارو. مطلب داری چې کم لار د هدایت تا پاغی نزی، چې کم لار د گمراهی د پاغی باندې روان دی. نو الله فرمای ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا، دا پدی وجه باندې چې دی سکړه تکذیب کړي د آیاتونو د الله تعالی نه، وکانو عنها غافلین، او دی داغی نه غافل دی. نو چې پچا کې غفلت پروتی نو هغه اسم نشي کولی. الله وی په دی کې غفلت دن نه پروت دی، دی غافلان دی د دین نه، دی د قرآن نه غافلان دی، دی د آیاتونو زمانه غافلان دی، دی په پیغمبر باندې ایمان نه راړي، دی په قرآن باندې ایمان نه راړي. نو الله فرمایي چې کله ته نه راړي او دا دواړه خبرې پتا کې هغه موجود شوي چې یو کذبوا بآیاتنا او دویم کانو عنها غافلین، نو ستا د پاره ځای بیا څه شی دی مخکې آیات کې ورپسې فرمایي. الله ذکر کوي آیت نمبر 147 والذین آکسان کذبوا بآیاتنا، چې دروجن وګڼل آیاتونه زمونږه، ولقاء الاخرة او ملاقات د اخرت. مطلب دا دی چې بعضې خلک وایي اخرت چرته دی اخرت وی چتره، ولقاء الاخره پدې کې اشاره ده چې د دینه امید د توبې کولو نشتره، ځکه چې اخرت نه مني. نو مراد دا دی چې سره د تکذیب د مړه شي او بغیر د توبې کولو نه. مطلب دا دی توبه اونه باسله او د دا شان مړ شو او د دام نه مني چې اخرت شته او که نشته.
هغه سوی الله قرآن کې بل ځای فرمای اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون دوی مونږ بیام چې دنو مونږ به ژوند کیږو مونږ به بیام چې دنو مطلب دا دی چې مونږ ته به الله چې دنو د مرګ نه بعد به دوباره ژوند نه کوي دا خو اسی خبرې دی نه بعد خو ژوند نشته الان کې مونږ په خپله په ایمان مفصل او مجمل کې مونږ ویلی دي مونږ د دې اقرار کړی دی یو څو خبرو او په دې باندې مونږ ایمان نه وړی دی او پای کې یو خبره دغم الله ذکر کوي چې تاسو ایمان په ما باندې راړئ او ملاقات د آخرت دا بس تاسو کیږي ولقاء الآخرة په آیاتونو باندې ایمان راړئ او ملاقات د آخرت دا ضرور او که دا تاسو نه منئ نو سوی خبطت اعمالهم ستاسو عملونه برباد دي نو پاغي کې چې کومې خبرې ذکر شوي دي په ایمان مفصل او مجمل کې او د هغې کې یو نم سړی انکار کوي دا داسې ده لکه ټول نه چې دی انکار کوي ولی ایمان مفصل کې مونږه په هر جماعت کې په هر مدرسه کې استادان ته وړو ته چې دی ایمان مفصل مجمل ښیي د دې مطلب دا دی چې د دې ماشوم یقین په دې باندې جوړ شي او هغې کې مونږه څه ووي یعنی آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت والآخرة کې پکې راغی والبعث بعد الموت مونږ الله سره اقرار وکړو یا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى اے اللہ مونږ ایمان نوړلې پتا باندې آمنت بالله وملائكته په ملائکو د ستا باندې وکتبه په کتابونو ستا باندې نو کذبوا بآیاتنا داتنا خارج تکذیب مونږ کوم وی الله ستا په آیاتونو په کتابم ایمان نوړلې نو سوی وملائکته وکتبه ورسله پیغمبرانو ټولو باندې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نوالی تر جناب محمد رسول الله پوری الله چې تاسو مر پیغمبران را لېږلي دي په هغې باندې مونږ ایمان نوړلی دا نه چې دا منو دا نه منو ټول منو ځکه لومبی سپاره کې تیر شوي دي لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون اے الله مونږ تفریق نه کوو مونږ اختلاف نه کوو د یو پیغمبر په باره کې چې دا منو دا نه منو د آدم علیہ الصلوۃ والسلام نوالی تر جناب محمد رسول الله پورې چې څومره پیغمبران الله تعالی لېږلي دي په ټولو باندې مونږ ایمان نوړلی او اخیری پیغمبر دا زمونږ عقیده ده دا زمونږ ایمان دی چې جناب محمد رسول الله نه بعد بل نبی راتلو والا نشتا اخیری نبی دی ځکه الله قرآن کې فرمائی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اے اللہ تا پیغمبر را لېږلی دی جناب محمد رسول الله الله تا پخپل ویلی دی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دا خاتم النبيين دی په د باندې اخیری مهر لګولی شوی دی چې دنه بعد بل نبی راتلو والا نشته دی نو موږ سو ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره او پروز د آخرت باندې الله زمونږ ایمان دی ځکه پروز د آخرت باندې حساب کتاب بکیږي جنتیان به جنت تزي او جهنميان به جهنم تزي او بیا سوی والقدر خیره الله خیر استاد طرف نه دی و شره او شر استاد طرف نه دی صحت استانه بیماری استاد طرف نه او الله ستا پر رضا زمون رضا ده چې ته څنګه غواړې مونږ پې راضي یو که ته مونږ جهنم ته بوځي پې مونږ راضي یو خو الله مونږ ته پته ده چې ته مونږ جهنم ته نه بوځي ولی حدیث قدسی دی پیغمبر اسلام فرمایي
چې الله جل شانه یو بنده سره د او یو میندونه زیاته مینه کوي او یو میندونه زیاته مینه کوي، نو الله به موږ څنګه جهنم ته بوزي؟ دا خو ډیره بعیده خبره ده. او الله سوی ولا تقنطوا من رحمت الله، یعنی زما د رحمت نه مه ناامیده کیږئ، رحمت نه مه ناامیده کیږئ چې څنګه ستاسو په ما باندې ګمان وي اقه شان معامله به در سره کوم. نو الله بیماریم ستا د طرف نه، صحت هم ستا د طرف نه، که ته موږ بیماران کې هم ستا مرضی ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته وی یا عبدالله ما ته تلاوت وکړه د قرآن کریم. هغه یا رسول الله تاسو کې په تاسو نازل شوی دی او چې دی نو موږ به تاسو نه واورو. پیغمبر اسلام ورته وفرمایل ته تلاوت وکړه د قرآن. هغه شروع واچوله او سوره مائده شروع کړه. کله دی آیات تر ورسېده ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اے اللہ تعالی ان تعذبهم جناب محمد رسول اللہ ورتوی وی چپش ادریگا مخ کے تلاوت مکوا دغه ځای ادریگا. عبداللہ ابن مسعود اغسر غم شو چې زه غلط شم که ولی پیغمبر اسلام ډیر زیات اجړل دی آیات بارکی. اے اللہ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم، اے اللہ داستا بندگان دی کتا عذاب ورکے دیتا او کتا ماپ کے دی دا پارا. یا اللہ داستا بندگان دی یعنی ستا خوخرت خوافور الرحیم ذاتی، نو دا اللہ خوخد زمونگ دا اللہ پر رضا باندی رضا دا. نو سوئی والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، او دوباره ژوند کېدل دي د مرګ نه بعد. په دې باندې موږ اقرار کړی دی. نو څه وایي؟ دی وایي ولقاء الآخرة او ملاقات د اخرت. څه وایي؟ الله فرمایي که تا تکذیب وکړو د ملاقات د آخرت نه انکار وکړو نو حبطت اعمالهم، برباد دي عملونه ستاسو. هل یجزون بدله به نشي درکېدی دیتا الا مگر ما کانو یعملون، آغا چی دی عمل کئی. اعمالهم مراد دین نیک عملون دا غی دی، لکه صلہ رحمی کول، صدقہ کول، خ اخلاق دا غی، دا ټول تی مراد دی. بیا ورپسې چې آیت نمبر 148 واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار. دی زینه دا بل واقعه دا په وخت د سفر کولو د موسی علیہ السلام کی میقات اول تا، او دلی تفصیل با په سورة طه کې راځي. ها دلی تفصیل با په سورة طه کې برازي. التبا الله جل شانه چې دلی تفصیل هغه به ذکر کوي. موسی علیہ السلام چې کله روانو او میقات اول ته چې دینو الته کې لاړو نو بیا د هغې آغا وقت نه چې دینو دا خبره دا بیا په آغا وقت کې دا واقعه چې دینو دا رااله. نو فرمایي چې په 14 سپاره آیت نمبر 85 الته بیا د دې پوره واقعه ده. اللہ فرمائی موسیٰ علیہ السلام چی میقات لملاقات لتا اول میقات تراغی نسیوی یعنی قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری. سامری پکی پیدا شو دا واقعہ و پورا رازی. نو سب دلتا دا واقعہ ذکر کئی من حلیهم جسدا له عجلا جسدا له خوار. او التسوی اللہ فرمائی فرجع موسى إلى قومه عضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. التبم داسي ذکر کئی دلتا سوئی من بعده من حليهم التا سوئی فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ورته او فرمایل دا تاسو چې کوم معبود نیولې دی نشي در کولې تاسو ته فائدہ او نه ضرر او نه نفع در کولې شي. نو دا آیات دلیل په دې خبره باندې چې هغه سخې د سامری صرف هغه جوسه وا او आवाज د سخیتې نه هغه وته د دینه غوخه او وینه نه جوړه شوی او دا قول په دې کې غوړه دی ها. او په دې آیات کې د معبود حق دو صفات ذکر کړی دي. اول دا چې اغلب صفت د کلام وي او دویم دا چې هغه فائدہ چې دنو هغه نشي ورکولی. نو دا دواړه صفتونه په سخي کې نشته او نه په مړو کې نه په معبودان باطلو کې داشته. نو فرمای واتخذا جوړ کو قوم موسی قوم د موسی علیه السلام من بعد حلیهم یعنی رستو د تلو دو من بعد حلیهم موسی علیه السلام د تلونا بعد چې کله کوی تور ته لاړ د کالو د دینه سره جوړ کو عجلن سخیت جوړ کو جسدن یو جوسوا له خوارن چې هغه به یو आवाज کو. نو یو خدای چې ګوره اتخذ په معنا د جوړول دی او دویم دار چې دا په معنا د معبود ګڼل دی. حلیهم اگر چې دا مستعار لیکن رستو د هلاکت د فرعونیان نه هغه میراث او ملکیت بنی اسرائیلو هغه غي ته وګرځید. نو فرمایي چې اجعل لنا الها کما لهم الها د دین او ته معلومه شوا چې د دې قوم مزاج د بت پرستای دی. د دې مزاج چې دا د بت پرستایو نو دی تر دینه دا خبره چې وا دا ورته معلومه شوا. او بل خبره دا چې سو هغه سره زر چون هغه قبطیانو ته پاتې شو ځکه چې بنی اسرائیلو د هجرت کولو په وخت کې د قبطیانو نه هغه سره زر چې په عاریت سره او په بانه باندې هغه اغستیو چې لکه زمونږ وعده دی او دا تاسو مونږ لرا کوي او دا چل دی او دا چل دی. حلیهم دا چې دنو حلی ورته جوړولې او بیا فرمای لا یکلمهم دا صریح دلیل دی چې الله تعالی لرا یعنی صفت د کلام شتره ځکه چې دا وصف د معبودیت دی. نو فرمای قوم موسی مراد تینا قوم د موسی علیه السلام دی. بعضی کسان دی چې ټول د سخی عبادت هغه نه کړي په قرینې د سوره اعراف آیت نمبر 159 سره. نو فرمای لا یکلمهم دا سخی خبرې نشي کولې دی سره ولا یهدیهم ندی ته خودنه کول شي سبیلا د سلاری اتخذوه وکانو ظالمین او اودی چې سکړو ظلم کړو. او بیا فرمای ورپسې آیات کې وایي ولما سقط آیت نمبر 149 ولما سقط او هر کله چې خپېمانه شو دی ورأو او پوه شو انهم چې بېشکه قد ضلوا په تحقیق سره مونږ ګمراه شوي یو. د دې یو مطلب دا دی چې موسی علیه السلام هغه سخې هغه وسوځو او ایرې د هغې دریاب ته وغورځولې په سورې طه کې به راځي. او دویم مطلب دا دی چې هر کله دې خپېمانه شو په عبادت د سخي ځکه چې یعنی غورځېدل دا کنایه ده د خپېمانتیا نه او سبب د خپېمانتیا هغه رستو آیات بیا ذکر کیږي. نو فرمایي چې یعنی قالوا لئن لم يرحمنا دا ذکر د توبې د بنی اسرائیلو د عبادت د سخینه او دا سبب د عفو دی چې څنګه سورې بقره کې تیر شوي دي. یرحمنا دلته رحم په معنی د اجابت د توبې دی او هغه مقدم دی په مغفرت باندې او هر کله چې رحم په معنی د بچکولو وي د ګناه نه نو بیا مغفرت مقدم کیږي په څه باندې په رحم باندې. لکه په دعا د آدم علیه السلام کې الته سووي
آدم علیہ السلام او فرمایل قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نور زینو کیم بیا ذکر کړی دی ها. نو فرمای دیسو ہوئی فلئن لم يرحمنا اے اللہ رحمو کی پمونگ باندی ربنا ویغفر لنا او رحم یعنی او کی پمونگ باندی ربنا رب زمونگا او بخن انکڑی مونگا تا لنکونن نشب مونگا من الخاسرین دتاوان منتن کنا. بیاور پسی آیات کی سوئی یعنی کچری اللہ رحمون کا پمونگ باندی نو مونگ خوب بیاد ہلاک پشو. نو بیا ورپسی آیات کی فرمائی آیت نمبر 150 ولما رجع موسیٰ الى قومه دی کتاب ورکول نرستو اللہ تعالیٰ دتا خبر ورک پا بارد شرک دا قوم داغ کی دا دی وجنا غصا واپس شو او اصل ترتیب دا واقعی چی دے دا با پسور طواہا کی ذکر کی خواہ چې اول خطاب د قوم سره وکړو بیا د هارون علیه السلام سره بیا د سامری سره او دې صورت کې ترتیب مقصود نه دی ښه دلته خبره مخکې وروستو ده. نو دا چې کله هغه ته تورات ملاو شو واپس راته نو هلته یې وفرمایل یعنی فتنا قومک من بعدک واضلهم السامري ډېر په غصه او نارضتیا سره واپس شو غضبان اسفا. ولما رجع موسیٰ الى قومه ارکل چه واپس راغ موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا غضبانا پا غصا آصفان غمجنو یعنی دیر نارازو آصفان شدید العذب دا دوار قریب الماند یو بلتا غضبانا او آصفان یعنی دا دوار چه دا منصوب دی حالین مترادفین دی یا حالین متداخلین دی. نو فرمائی چه دیر زیاد غصو سوئی یعنی بئس ما خلفتمونی خطاب دی عبادت کون کو دسخی تا یعنی شرک تا وحدانیت پزای کی خودل دا ناکار خلافت تے یا خطاب دی هارون علیہ السلام او نور مشرکینو تا چی تاسم زما صحیح خلافت نرے کڑے زکا چی تاسو غمان شرک نا آغا چی نو منکڑی ہوئی دیر زیاد غصو دی که اس رازی دی واقعہ کے بذکر کئی سوئی یعنی بئس ما خلفتمونی تاسو کم کار کړی زماتونه بعد دا عبادت دسخی نو دا خطاب د قوم هغه کسانو ته چې هغه دسخی عبادت کړو لکه سامری شو یا نور شو. نو موسی علیہ السلام دی خپلو خلافت کوونکو ته چې دی ته وصیت کړو نو سوئی یعنی بئس ما خلفتمونی من بعد رستو زمانا اعجلتم اعجلتی وکړه تاسو امر ربکم د امر دربستاسونا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أمر ربكم أعجلتم تلوار مراد دلتا بدلول او دا امر مراد دین او وحدانیت تے. یا دا امر مراد وعدہ دا سلویخ تو رزو دا او پسور طواہا آیت نمبر 86 کی ذکر کری دی. وألقى الألواح مراد د دینه کې خودل دی په حالت د غصه کې غرزول په بی ادبای سره نه ني مراد د دینه کې خودل دی او مراد د دینه هغه کې خودل دی او دا د نبی د شان سره نه خای چې هغه په غصه کې مطلب داری او شعر او غرزي داغي بی ادبی وکي نه هغه کې خودل والقى الالواح مراد د دینه کې خودل دی په حالت د غصه کې او بل دار پرې باندې صحیح دلیل نشته پرې خبره چې ست تختی داغي ماتی شوی دی دلتا علامہ ابن جریر او امام قتادہ رحمت اللہ علیہ نا س اسرائیلی روایت اگر نقل دی چی پائے بانے علامہ ابن عطیہ او علامہ ابن کثیر پاگے بانے بیا رد کرے رہا. نو موسیٰ علیہ السلام دو عملون ذکر کرل دا دوارا پا ظاہر کے دا نبی شان سر مناسب نہ معلومی گی یو دار چگا تختہ اغرزولی چی تورات پیلی کلشو دار کتاب اللہ توہین دے نو ممکن ندی دا سی او بل دار چی ہارون علیہ السلام چې هغه هم نبی دی او موسی علیہ السلام رور دی او 3 کالتنه مشر دی هغه د سر د ویختو او د ګری نه اونیو او ځان ته راخ کو نو دراخ کولو هغه چې ځان ته راخ کو د خپل مرور چې دی د اغم هغه مثال داسې راخ کل یو خو هغه مشر دی بل خبره دا ده چې هغه نبی دی
نو دا خوم د نبی د پیغمبر د شان سره مناسب نه دي، نو دا اسرائیلی روایات دي. نه، دا تختای کی خودی. والقى الالواح توجید پدې کې القا مراد نه غرزول نه دي، مراد دي لکه الله فرمای یعنی فلما ان جاء البشير القاه على وجهه، د دې مراد په مخې ورته راوویشته. نو دلته والقى الالواح نه مراد کې خودل دي په ادب سره، او هر کله چې کې خودل په تلوار او په جلتای سره، نو تعبیر تنه په القا سره چې نو هغه وشو، تعبیر تنه په القا سره وشو. او عجلت او جلتی کول دا د وجه د حمیت او غیرت لدین نه وا، اشاره ده چې مطلب دا چې کی خدا په طریقه باندې. او بل ځای الله فرمای وعجلت الیک رب لترضى، نو بیا ورپسې فرمای واخذ براس اخیه، دا نیول د وجه د غصې نه دي، د خپل ګمان د وجه نه، یعنی نه د پاره د ذلیل کولو. په سوره طه کې به بیا د هغې ذکر تفصیلي راځي چې سر او ګیره دواړو، لیکن پای کې تصریح نشته په نیولو د ګیره باندې، صرف لا تأخذ ذکر دی هلته، او هغه صریح نه دی. ابن هارون علیه السلام د موسی علیه السلام سکر ورو، مور او پلاری شریکو، لیکن ذکر د مور صرف د رحم د وجه نه ذکر کړی دی. وکادو یقتلوننی، دا دلیل پر خبره باندې چې هارون علیه السلام دیتا مسله د وحدانیت هغه په وضاحت سره ذکر کړی و، خو لیکن دی هغه قتل تیارولو ته هغه تیار شو. هغه بیان مم په سوره طه آیت نمبر 90 کې راځي. نو فرمایي چې فلا تشمت بی الاعداء، پس مخوشاله و په ما باندې کله چې موسی علیه السلام سو کړل. موسی علیه السلام هارون علیه السلام د ویښتونه ونیوه، هغه ورته جواب ورکو، ورته ووی قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ای زما د مور زیا، د مور دا نوم چې واغستی شي که نه، انو هغه بیا ډېر زیات چې دی نو دغه شي په دې باندې چې دی نو دا کېږي، دا د مور نوم چې چاته والي نو هغه له خفه کېږي. دا ورته نه چې ای زما د پلار زویه، سی ورته ووي یعنی قال ابن ام ان القوم استضعفوني، ورته ووي هارون علیه السلام ای زما د مور زویه، بېشکه یعنی قوم کمزورې ګڼلی وم زه، وکادو یقتلونني، او زه وم قریبه چې وجلی وی. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. ای زما د مور زویه مخوشاله و په ما باندې، یعنی پس مخوشاله و زما په سپکولو باندې دشمنانو، او مشماره ما د قوم د ظالمانو نه. نو پیغمبر خو ظالم نشي کېدی، خو ما د قوم د دغه نه چې دی نو مطلب دا دی چې دا قومه ما کمزورې کومه د دوی مخکې. او سی ورته ووي یعنی قال اوی موسی علیه السلام ربي ای رب زما تشمت، شمائته خوشالول یعنی خوشحالي ښکاره کول په بدحالی د دشمن باندې. دا اشاره ده چې اختلاف دا په مطلب دا دی چې کم مؤمنان وي دای په کورنۍ کې سبب د خوشحالۍ د مشرکینو دی، د دې وجې نه اختلاف چې دی دا حرام دی. په دین کې اختلاف دا حرام دی. او بیا ورپسې آیت نمبر 151 دا دعا د دې وجې نه ده که موسی علیه السلام نه په حالت د غصه کې څه قصور شوی وی، د هارون علیه السلام نه په باره د اصلاح د قوم کې یا څه کوتاهي شوي وي، نو هغه به ماف کي. نو دا مستلزم نه دی چې دی ګناه کړی دی، خو لیکن دا دې دپاره ووي که چېرې زموږ نه څه کمی شوی په دعوت کې یا په تبلیغ کې او یا د قوم په بچکولو کې چې الله یې مونږ ته ماف کي. نو دې آیات کې څه فرمایي؟ قال اوی موسی علیه السلام ربي ای رب زما اغفر لی، یعنی بخنه غواړم، ای رب زما اغفر لی بخنه وکما تا، ولی اخی اورور زما چې هغه هارون علیه السلام دی. موسی علیه السلام چې کوی تور تلاړو بیا واپس راغی، دا ټول حالات ذکر شو. فرمای و ادخلنا او داخل کمونږ فی رحمتنا پر رحمت خپل کې، پی رحمتکا پر رحمت خپل خاص رحمت کې مونږ الله تعالی داخل کا.
وانت تو ارحم الراحمین زیات مهربان او رحم کوونکې. ترجمه ته وګورئ. وكتبنا لكلو منغاله اغلرا في الالواح پتختو کی من كل شيء د هر ضروری سیزنا. الله فرمای وموعظه او نصیحت و تفصیلا او تفصیل لكل شيء د هر سیز فخذها پس اني ودا بقوه بقوت سرا وامر قومك حکم کو قوم خپل دا یاخذو چې عمل دی کوي باحسنها پټولو خيستو خبرو باندې. سأوریکم دار الفاسقین زرد ابخیم زتا ستا کور دنا پرمانو. سأصرف عن آیاتی الذین اللہ پرمائی یعنی زرد چی واو برئی یعنی زرد چی زبا واڑو ما عن آیاتی دایاتو نخپلونا الذین آکسان یتکبرونا چی تکبر کئی فی الارض پزمکا کی بغیر الحق پناہ قباندی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا کچری اوینی دی ہر قسم نخا. اللہ فرمائی لا یؤمنوا بها نو ایمان نراڑی دی پاغی باندی. وَإِن يَرَوْا او کچری اوینی سبیل الرشد لارد ہدایت لا يتخذوه ننیسی غیل را سبیلا لارو. وَإِن يَرَوْا سبیل الغی او کچری اوینی دی لار د گمراهی یتخذوه سبیلا ننیسی اغا یعنی اغا لار بانی بیا روانی. ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا ذازک چی دی دروغ گرنلیو آیاتنا زمونگا وکانو ادی عنها داغین غافلین بے خبرام. والذین کذبوا بآیاتنا او چاچی دروغ گرنلی دی آیاتنا زمونگا ولقاء الآخرت و ملاقات دا آخرت حبطت اعمالهم نو برباد دی عملون داغی. هل یجزونا او بدل برنشی ورکول دیتا الا ما کانو یعملون مگر آچ عملون کی دی. واتخذ قوم موسیٰ او جوڑ کرو قوم دا موسیٰ علیہ السلام من بعده رستو داغنا من حلیهم دا کالو خپلونا عجلا سخیلرا جسدا له خوار چیو جسواو اغیب آواز کو. علم یرو انہو آیا نکتل دی بیشک لا یکلمهم دی خبر نشی کولے دی سرا ولا یهدیهم او یعنی نخودن کولے شی دیتا سبیلا لار دی ہدایت. اتخذوه وکانو ظالمین او نیولیو یعنی دی پخدای سرا او دی یعنی ظالمان. ولما سقطا ہر کلچ اغرزول شو داسخی فی ایدیهم یعنی مخکد دی ورأو انهم اولیدل دی بیشک دی خو قد ضلوا گمراشو. قالوا نؤوی دی لئن لم يرحمنا کچر رحم انک پمنگ ماندی ربنا رب زمونگا ویعفر لنا بخنونکی منگتا لنکونن من الخاسرین خامخاشو بمنگ دا تاوانیانونا. ولما رجع موسیٰ الى قومه او ہر کلچ واپس راغ موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا عزبانا پا غصا آسپن پا غم کی اسفا پا غم کی. قال ویوی بئس ما دیر ناکار کار دے آغا کار خلفتمونی چکل دے تاسو من بعدی رستو زمانا. عاجلتم آیت تلوار اکرت تاسو امراد وعدے ربکم دربستاسو وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ او دارنگی یعنی زرکی خود تختائی. وَأَخَذَ اوینی و برأسی یعنی سر اخیه درور خپل د هارون علیہ السلام یجره او رائخ الیه زانتا. قال اوی هارون علیہ السلام ابن اما اے زماد مورزیا ان القوم استضعفونی بیشک قوم یعنی کمزور گنلے ماد پارا یعنی زی کمزور گنلے وکادو او نزدی ویقتلوننی چی وجلے ویز کما حق خبر کول بیز وجلم. فلا تشمت بی الاعداء پس مخوشال و پما بانی دشمنان ولا تجعلنی او مگرزو ما مع القوم الظالمین سرد قوم دا ظالمانونا. قال رب اغفر لی اوی موسیٰ علیہ السلام ربی اے رب زما اغفر لی بخنو کماتا ولی اخی اور رور زماتا وادخلنا داخل کا منگا فی رحمتکا پر رحمت خپل کی وانت ارحم الراحمین
اے اللہ تعالیٰ یعنی ته د ټولو نه زیات رحم کوونکې، اے الله ته د ټولو نه چې دی یعنی زیات رحم کوونکې. نو په مونږ باندې څه وکړه؟ یعنی رحم وکړه په مونږ باندې. نو فرمایي چې الله ته د ټولو نه چې دی نو زیات رحم کوونکې. صدق الله العظیم. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله چې سوره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله سوره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي. الله د جنت د باغچونې باغچې وګرځي. الله د جنت د باغچونې باغچې وګرځي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي. الله مشکلات هم حل کړي، پریشانۍ هم ختمې کړي، لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله کله چا کورونه ني الله هغې ته کورونه ورکړي. الله کله چا کورونه وي پای کې ورته خیر او برکت واچي. الله کله چا اولاد ني الله نیک عمله صالحه قرآن خوانه دیندار اولاد ورله ورکړي. الله کله چا اولاد وي نیک عمله صالحه قرآن خوانه دیندار یې لوی کړي. الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي، مشکلات هم حل کړي، پریشانۍ هم ختمې کړي. الله پیغمبر اسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړي دي الله موږ ته ترې خیر راکړي. الله چې د کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وغوښتې ده الله د هغې نه موږ ته پناه راکړي. الله د هغې نه موږ ته پناه راکړي. الله موږ د ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه، حاسدینو د حسد نه، بغضیانو د بغض نه، ساحرانو د سحر نه، نظربازو نظر نه الله موږ وساتي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله زموږ د ټولو چې څه قسم ضروریات دي الله دا راته برابر کړي. الله دا راته برابر کړي. الله چې چا موږ ته دعاګانو دپاره ویلي یو ملګری د دې ګوهاټي طرف ایاز بی نوم دی هغه ته دعا وکوي، خصوصي په نوم سره راته دعا وکوي. زموږ کور کې څه مشکلات دي چې الله جل شانه دا پریشانۍ ختمې کړي. الله یې د هغوی په کور کې پریشانۍ ختمې کړي. نور چې څومره په کورونو کې نا اتفاقۍ دي الله دې په اتفاق سره چې هغه نا اتفاقۍ بدلې کړي. الله دې زموږ ستاسو مرضونه هغه په صحتونو باندې چې کوم دی نو هغه بدل کړي. الله دې زموږ ستاسو دشمنۍ په دوستو باندې بدلې کړي. نور زموږ څه دوستان دي د باجوړ هغوی ته هم دعا وکړي چې الله جل شانه په کور کې خیر او برکت راولي. الله جل شانه د هغوی په بچو کې او د هغوی په مال حال کې الله خیر او برکت راولي. الله دې ورته بچي چې دینداره صالحه قرآن خوانه دینداره دی الله لوی کړي. نور چې څومره ملګري دي اکثریت راته دعا دپاره ووایي مانه ایروم شي پکې خو الله جل شانه ته د ټولو علم دی. الله دې چې چا څه قسم ضروریات دي دې وخت کې چا موږ سره لاسونه اوچت کړي دي او د چا څه قسم ضروریات او مشکلات دي الله یې د ټولو ضروریات برابر کړي او مشکلات دې حل کړي او پریشانۍ دې ختمې کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.